هم چې په پاکستان کې میشته غیر ملکیان دي غیر قانوني طور، هغه غیر ملکیان چې هغوی سره قانوني ډاکومنټس یا دستاویزات او اسناد ورسره نشته دي، د 21 اکتوبر پورې د هغوی د ملک نه د ویستلو هڅه شروع کړې ده او ورته ویلي خبرداری ورته ورکوي چې تاسو په دغه وخت پورې وځئ، که ونه ځئ نو بیا به حکومت مجبور وي چې هغوی به تاسو پولیس به نیسي او بیا به چې دی نو د خپل ملک ته لیږي. دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ او د دغه د وجې نه په پاکستان کې تر اوسه پورې کوم قسم مشکلاتو سره زموږ خلک مخ دي؟ په دې راته لږه غوندې رڼا واچوئ. تاسو چې ډېره مهرباني، خدام شکریا چې نن کومه موقع ده داسې اهم ایشو تاسو را مخکې کوو، په دې باندې مو بحث کوو. څو پورې چې غیر قانوني او مطلب چې بلا څه اجازت کوم غیر ملکی خلک راغلي دي، نو دا اوسه پورې چې پاکستان پرېښي نو دا خو د یوه سمپتي وه، یو همدردي وه چې چلو څه لحاظ سره دی کې موږ د نیبر ملک کسان دي نو دوی دا سیز برداشت کړی و. خو که چیرې موږ بین الاقوامي قانون ته لاړ شو چې ته بهر ملک ته ځې نو ته به خامخا څه قانوني کاغذات چې هغه د پاسپورټ په شکل کې یا د ویزې په شکل کې یا نور څه سپیشل اجازت وي نو ته به انټر کېدی شي. او که دا څیزونه تا سره نه وي نو سوال نه پیداویږي. نو دغه شان دا بین الاقوامي قانون ده، په کار ده چې پاکستان حکومت په دې عمل وکړي. او د غیر قانوني خلکو موجودګي صرف دا نه ده چې موږ په معیشتو باندې اثر ده، بلکې دلته کې د امن او امان مسله ده، دلته کې ټیرریزم مسله ده. نو چې څو پورې دا خلک یا په ریکارډ کې رانوستی شي یا دوی بهر نه کړی شي نو زه وایم چې دا د ملک معیشت لپاره هم مسله ده، د امن او امان لپاره هم مسله ده. نو دا حکومت چې کم دا کاروایی شروع کړې ده دا موږ اپریشیټ کوو، دا خو ټیک ټاک کار ده، خو د عوامو په مفاد کې ده. ما سره اوس یو غیر ملکی کس ناسته، د هغه شناخت نشته، هغه قانوني پوزیشن نشته او هغه ما دپاره هم خطره ده، بلکې سټیټ دپاره نه ما دپاره خطره ده چې ما نیبر دی، ما همسایه ده، نو چې هغه پوره ریکارډ د هغه نه وي نو دا د ټولې سوسایټۍ دپاره دا خطرناک کار ده. نو موږ وایو چې دا ګورنمنټ کوم دا موږ شروع کړی ده دا خو ډېر ښه کار ده، دا په کار چې دی نه مخکې شروع کړی چې غیر ملکي خلک یې ویستي وی، خدا کړی یعنې خدای وکړي چې دا د کم ملک وي، چې کم ملک وي خو چې غیر قانوني وي نو دوی ویستل په کار دي. بالکل ولی خان افریدي صاحب، حکومت بار بار دا خبر واضح کوي هم چې ځینې خلک منفي طور باندې د دې پروپاګنډه کوي، هغوی وایي چې یاره ټول غیر ملکیان وباسي. نو حکومت او وزیر داخله پرون بیان ورکړی دی، نن بیا ورکړی دی چې موږ ټول غیر ملکیانو خبره نه کوو، موږ صرف د غیر قانوني طور باندې چې کوم غیر ملکیان دلته په پاکستان کې میشته دي د هغوی خبره کوو چې چا سره ویزه شته دی، چا سره پاسپورټ شته دی یا چا سره مهاجر کارت شته دی، نو هغوی ته خو موږ هېڅ نه وایو. او دا دویمه دا ده چې دا صرف د افغان مهاجرینو دپاره هم نه ده، دې کې په کراچۍ کې د نورو ملکونو هم ډېر خلک ډېره دي، په سند کې ډېره دي، په پنجاب په مختلف ښارونو کې شته دی. نو دوی وایي چې موږ هغه هم ټول وباسو، خو د دې باوجود بعضې خلک چې دی هغوی دا منفي طور باندې اخلي. دغه خلکو ته څه وایي؟ لکه آیا دا زموږ عام تاسو ته پته ده چې زموږ عام پښتانه د دوی په ویستلو باندې د خوشحالۍ اظهار کوي، دا خو ما ته معلومه ده. نو دغه چې کوم خلک چې د سیاست په دې باندې کوي یا پوینټ سکورینګ پې کوي، نو ستاسو په خیال عوام به هغوی ته په کوم نظر ګوري؟ زه دا خبره کوم چې په دې ملک کې امن وي او خوشحالي وي نو عوام به خوشحالي. که دلته کې امن نه وي خوشحالي نه وي نو عوام به خوشحال نه وي. بیا د دې نه فردر مخکې خبره دا ده چې روزګار به نه وي، بېروزګاري به وي، معاشي مسلې به وي، نو دا خو یو ډېر ښه کار ده. بلکې زه دغه خلکو ته دا خبره کوم چې کوم د غیر قانوني او غیر رجسټر خلکو ویستلو خلاف یا په خپل سیاست چمکوي، نو آیا کله دوی دا خبره کړې چې موږ د میډلیست موږ خلک راوباسي نیسي په هغې دوی چېرته آواز اوچت کړی؟ نه، هغو دپاره خپله پالیسي ده. که ما پاکستانی ما پښتون ورور د میډلیست نه راوځي بېعزته کوي نو هغې باندې موږ خاموشي ده. او که دلته کې غیر قانوني غیر رجسټر خلک دي لکه هغې کې زه به دا وایم چې بنګلادیش به وي، نور ملکونو به وي، صرف یو افغانستان به نه وي. چې د کم ملک وي، د کمې خطې وي، خو چې دی غیر قانوني راغلی، پاسپورټ نه وي، څه قانوني دستاویزات نه وي، د هغوی وښکل پکار دي. لکه کوم سلوک دنیا دې موږ سره کوي، موږ پاکستانیانو سره چې ما سره ویزا او پاسپورټ نه وي نو ما خو نه پرېږدي، بلکې هلته کې مې ویزا ایکسپایر شي نو ما بای فورس راوباسي. پکار ده چې موږ ملک موږ د حکومت هم دغې باندې اکشن واخلي، خو دا ډېر صحیح اقدام ده. ډېره مهرباني.